إنك حميد مجيد. صبر په درې قسمه باندې دی. یو داسې صبر دی چې هغه د الله په بندګۍ په عبادت او طاعت د الله تعالی کې انسان ته تکلیف ورسی او د پاغي باندې صبر وکي. دویم قسم د صبر هغه دا دی چې یو انسان د خپل زړه او خپل ځان د ګناهونو نه او د نافرمانۍ د الله تعالی نه صبر کی، د معصیت نه، د عصیان او د ګناه نه ځان ساتنه باندې دویم قسم صبر دغه دی. دریم قسم صبر علماء کرام لیکي هغه دی چې چاته یو تکلیف ورسی، یو غم یا مصیبت یا بیماری یا بل داسې کم تکلیف درته ورسی ته په دغه تکلیف باندې صبر وکي. دریم قسم د صبر دغه دی. په دې درې وړو کې اعلی صبر هغه دی چې انسان د الله تعالی د نافرمانی نه، د عصیان او د ګناه نه زړه صبر کی او د بندګۍ د خدای تعالی کی تکلیف برداشت کی. دا اعلی مرتبه د صبر ده. دا چې ته د خپل زړه د ګناه نه صبر کی، خپل ځان د ګناه نه صبر کی او طاعت او بندګۍ د الله تعالی کی زحمت او تکلیف برداشت کی. دا اعلی قسم د صبر دی. ادنا په کې دا شو چې یو انسان هغه ته بیماری ورسی، یو مرض ورسی، یو غم ورسی، یو تکلیف ورسی، دې په دې مرض باندې یا په دې غم او تکلیف باندې دې صبر وکي. دا ادنا دی. اوس د دې ادنا صبر درجه څومره ده، ثواب څومره دی، بدل څومره دی. په غم کې، په تکلیف کې، بیماری کې مونږ تاسو له سبا کار دي. زه په دې باندې یو څو خبرې کوم، تاسو بوس د دینه اندازه ولګوي چې په دې ادنا صبر الله تعالی دومره بدله ورکي، نو په هغه اعلی صبر باندې الله تعالی بندل څومره اجر او ثواب ورکي. اول نمبر چې په دې کوم روایت وایم دي ته بلخ توجه ساتي. د صحیح مسلم شریف حدیث ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی الطہور شطر الایمان. دا پاکی چی دا د ایمان حصہ دا د ایمان جز دے، نیم ایمان دے. آغا ظاہری پاکی ہم او مراد تینا باطنی پاکی هم دا چې انسان دا خپل نفس، دا خپل باطن دا رضایلو نه پاک کی. دا چې انسان تصفیه دا قلبو کی. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب هغه دی چې دا خپل باطن او دا خپل نفس پاک کو. تاوانی هغه دی چې چا دا ګنده پرې خودو. نو ګوره پاکی نیم ایمان دی. مونږ تاسو کې ډیر خلک داسې شته چې ظاهره کې ځان ډیر په ګوته باندې سنډي ځان پاک ساتي، خدایي دا زړه د دنیا په محبت باندې ګنده او گرفتار، د ماسی والله نه ډکوي، داغي دا زړه د ګناهونو نه ډکوي، همیش د پاره پکې د ګناه خیالات وي. داغي دې زړه کې رقت نه وي، د خدای ير نه وي، داغه اصلاح د نیت نه وي شوی، داغه عمل هغه مطلب دا دی چې داغه په باطن کې او داغه په عملو کې اخلاص پکې نه وي.
نو دغه انسان چې د خپل ځان ګنده پرې خودو باطنی ګنده پرې خودو دا سړی تاوانی دی دا د نقصان سره مخ دی کامیاب انسان هغه دی چې د ظاهری نه زیات د ظاهری پاکۍ نه زیات توجه په خپل باطنی پاکۍ باندې ورکړي ګوره زه دې کې تاسو ته دوه خبرې کوم اوله خبره دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله تعالی د بندا شکل او صورت ته نه ګوري نه د بنده جسم ته ګوري نه د بنده شکل او صورت ته ګوري بلکې الله تعالی د بنده نیت ته ګوري او د بنده زړه ته ګوري عمل د بنده ته ګوري او د بنده زړه ته ګوري الله تبارک وتعالى نیت ته ګوري د بنده د نیت تعلق عموما د باطن او د زړه سره دی د انسان نیت ته ګوري د انسان زړه ته الله ګوري چې د زړه صفا دی کنه دی اخلاص لري کنه لري په زړه کې زما یاره او رقت شته که نشته د آخرت فکر پکې شته که نشته نیت صحیح دی کنه دی صحیح که په ظاهري صفایه باندې مې یوازې دا خبره وې نن سبا د بعضې مسلمانانو نه د بعضې کافر ډېر ځان پاک ساتي په ظاهره کې په شکل او صورت کې په جامو لباس کې خو د دې پاکۍ سره د دې پاکۍ کې چې مراد کم دی نو هغې ظاهر سره سره باطني پاکي مراد ده دویم نمبر یو بزرگ ته چا وویل چې لږ نصیحت راته وکړه نو هغه بزرگ ورته ویل چېرته لوښي دي وینځلي دي لوښي نو هغه سړي ورته وخاندل وایي او لوښي مې وینځلي دي نو بزرگ ورته ویل تا د دې نه څه عبرت واغست سړي ورته ویل سی لوښي وینځلو کې څه عبرت دی څه سبق دی څه پند دی پکې بزرگ ورته ویل چې کله ته لوښي وینځې نو دا لوښي د ظاهر نه زیات باطن صفایي زیاته غواړي ته کټوې وینځې نو هغه ظاهر دومره نه ګنده چې څومره باطن ګنده وي هغه باطن صفایي ډېره غواړي ته چانک وینځې ظاهر دومره نه ګنده چې هغه باطن دننه څومره ګنده وي هغه صفایي ډېره غواړي خواري ډېره غواړي ته کاسه وینځې بهر طرف پاکي هغه دننه طرف خواري ډېره غواړي هغه بزرگ ورته ویل د لوښي نه عبرت واله کنه د باطن صفایي پکار ده مقصد دا دی چې صفایي نیم ایمان دی والحمدلله تملأ المیزان د الله ثنا ویل د الله حمد ادا کول د صحیح مسلم روایت دی نبی علیہ السلام فرمای چې یو سړی د الله حمد وی الحمدلله وی د دې دومره ثواب دی چې په دې یو الحمدلله ویلو باندې تمام تل د نیکه په ډکه ګرځيږي یاد ساته د خدای په حمد او ثنا ویلو کې د الله په ستاینه کې دومره کمال دی مبارک فرمایي چې استاد تل د نیکه په دې سره ډکه ګرځيږي دومره نیکی ملاويږي او بیا فرمایي وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماء والارض که یو سړی وایي چې سبحان الله او ورسره وایي الحمدلله د الله غریختینه محبوب مبارک فرمایي د دې انسان په دوه کلمو ویلو باندې د دې انسان په دوه کلمو ویلو تر د نه ګډه کښوا یا په دې کې دومره اجر دی چې د زمکه او د اسمان په درمیان کې دا څومره فضا او فاصله ده دا تمامه فاصله او فضا د سبحان الله الحمدلله په ویلو سره د ثواب نه ډکو ګرځيږي یاد ساته درېمه خبره مبارک دی حدیث کې دا کوي والصلاه نور منځ چې دی نو دا نور دی دا نور دی نورانیت دی د منځ اهتمام او پابندي ډیره کوي منځ معراج د مؤمن دی منځ مونږ تاسو خو نور ریاضات او مجاهدی خاصه مونږ نور غټ غټ عبادتونه خاصه مونږ غټ قربانه د دین په خاطر خاصه مونږ یو منځ کو نو په صحیح معنی کې دا منځ کوي کنه صحیح طریقې سره منځ ادا کوي هر یو عبادت چې فرض کېدو داغه د فرضیت حکم با الله تعالی فرشتو په لاس باندې نبی علیہ السلام تزمه کی طرف لګلو حکم بزمه کی طرحه جبريل علیہ السلام به وحی روړه چې حج فرض جبريل علیہ السلام به وحی روړه روزه فرض ده
هغه به وحی روړه زکات فرض دی هغه به وحی روړه حج فرض دی هغه مبارک به دا وحی نازلوله الله تعالی د خوانه به د احکام روړو خو چې کله د مونځ د فرض کېدو وخت راځي نو باری تعالی جبرئیل علیه السلام نه رالیږي بلکې خپل محبوب لامکان ته غواړي او په لامکان کې ول د مانزه د فرضیت هغه حکم ورکي د مانزه غونته بهترینه تحفه ول ورکي چې دا والو زما د خوان خپل امت ته دا یو سیات ساته مونږ د مؤمن د پاره نور دی او بیا فرمای والصدقه برهان صدقه چې دا خیر خیرات چې دی د الله په نوم ورکړه چې دا د بنده مسلمان د پاره برهان دی دا ول دلیل دی د بخنی د الله د راضی کونی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو حدیث کې دام فرمای چې د الله قهر او غضب دا په خیر خیرات صدقې باندې ختميږي الله ناراض وي یو بنده ته په قهر وي الله خفوي یو بنده ناراض وي یو بنده صدقه ورکی دا هغه بنده هغه الله تعالی چې دنه کم ناراض دی یا کم په غضب دی هغه خفغان د الله هغه قهر د الله په دې ورکړه د صدقې باندې ختم وګرځيږي یاد ساته صدقه دا خورت د بلاله صدقه دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په قیامت کې به هر انسان د خپل صدقې رسول لاندې ولاړی دا خو د قیامت په ورځ باندې د نجات ذریعہ ده صدقې ته سپک مګوري خیر خیرات ته سپک چرې مګوري ها دلته یو خبر درته کوم نن سبا زمونږ استاد صدقې ډیر کم تر خلک خیراتونه کوي صدقات په مسکینانو په کونډي په یتیم په غریب په دیندارو په مساجد او په مدارس ډیر کم خلک خرچي کوي او بیا بعضی په کې داسې دي چې دا کمی خرچي کین وغه اکثر د نمود او د ریا چې کوم ځکه مطلب دا دی چې په خلکو احسان اړول شي او پہچان والا وي تعلق وي الته چې خلکو باندې خامخا یاره ما هم خیرات کړي دي د جان پہچان والا زینو کې زیاتر او زیاتر داسې زینو کې خلک صدقه ورکوي چې الته بیا پکې خامخا لک احسان هم وي چې احسان هم در باندې واړي چې ما خو د خیرات صدقه در کړي و ها نبی علیہ السلام فرمایي دا خیرات صدقات دا حجت دی دا برهان دی او بیا اخیری الفاظ چې زما غرض دلته مبارک فرمایي والصبر ضیاء صبر چې دا نو دا رڼا ده کله قبر رڼا غواړي صبر کوا کله اخرت د سختونو ظلمتونو نه د تکالیفونو برداشت امان غواړي پناه غواړي نو صبر خپل کا صبر خپل شی وو ګرځوا په مصیبت باندې تا باندې یو بیماری راغه پاره کې شکوي مکوا پاره کې نازیبا الفاظ مو وایا وایا چې الحمدلله د خدای په اول ثنا ادا کا بیا وایا خدای دې کې بزما خیر وي ستا هر فیصله ستا هر حکم ستا هر کار دا د عبادت د خیر د پاره دی یا الله بز په راضی ما دې کې بزمون خیر وي د الله تعالی په قضا رضا اختیار کا او دا غینه بعد په صبر وکا چې کوم تکلیف دی په دې کې تا د پاره الله څومره اجر خوړلې دا اجر درته زوس بیانوم د نور احادیثونه دا به تاسو ووري چې په دې کې الله څومره اجر خوړې دی د الله محبوب مبارک دام فرمای والقرآن حجت لك او عليك او قرآن چې دی دا بیا پتا باندې حجت وي او یا ما ستا د پاره حجت وي تدې جملې مختصر وضاحت دا دی چې کوم انسان قرآن وای په قرآن ځان پوي کی د قرآن سره محبت کوي د قرآن حلال حلال غني حرام حرام مني او وی غني دغه انسان چې عامل په قرآن دی دغه انسان د پاره په قیامت کې دا قرآن شفاعت کوونکی وي دی به شفاعت کوي او چې کوم انسان په قرآن ایمان نه وي او کوم انسان په قرآن عمل نه کوي یا کوم انسان دا قرآن شاته گزار کی یا کوم انسان د قرآن محبت او تلاوت نه وي نو په دغه سي انسان باندې به دا قرآن په قیامت کې شکایت کوي الله تبوي چې خدای دې بنده زهیر کړو ما یا الله در باندې عمل نه دی کړي یا الله د لسته نیما یا الله د زما حفاظت نه دی کړي یا الله ما سره محبت نه دی کړي په دغه انسان به دا قرآن شکایت کوي او د دې قرآن دغه شکایت په وجه به دغه انسان اور د جهنم ته داخل ګرځي الله دې مساتي دغه رنګ نبی علیہ السلام مبارک فرمای هر انسان دا اخیری جمله د دې حدیث ته توجه غواړم هر انسان هر ورځ
دې د خپل ځان خرڅي دا جام نه دی کوس هر انسان هر ورځ دې د خپل ځان خرڅي لګیا دی فبايع نفسه فموبقها مبارک فرمای فمعتقها او موبقها یا دې د خپل ځان آزاد کی او یا د خپل ځان هلاک کی مطلب د حدیث سے ہر ورځ سحر کی ہر انسان د خپل ځان یا په دنیا خرڅ کی گناہ والی د دنیا محبت باندې گرفتار شي د الله نافرمانه تم لو تړي نو د خپل ځان په کې صرف کوي او ګناه کوي د خپل ځان په دنیا باندې خرڅ کو په ګناي خرڅ کو په نفس خرڅ کو په شیطان خرڅ کو دا غي اتباع اختیار کا په دې وجه د ځان هلاک کو او یا دا انسان د الله پر رضا باندې خپل ژوندۍ تیرې لګیا دی د الله په بندګۍ او طاعت باندې هر اور سحر د انسان د خپل تمام تر کوشش خپل مال د الله د نامین او د الله د دین نزاري خپل سرم زاري خپل اهل او عیالم زاري پچام سست نه کوي دغه انسان د ځان په الله خرج کو دغه انسان بدله بیا د الله تعالی رضا او د الله تعالی جنت او ګرځیدل یاد ساته دا خو د صبر متعلق اول حدیث ویلو دویم روایت امام مسلم ذکر کړي راوی د حدیث حضرت صہیب رومی صحابی دی صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ دی فرمایي ما د نبی علی السلام د خلی مبارک د حدیث اوریدلې د الله محبوب فرمایي عجبا تعجب دی د مؤمن د پارا د مؤمن په هر کار باندې د مؤمن د پارا خیر دی مبارک فرمایي ان امره له كله خیر هر یو کار کې زمو استاد لپاره خیر دی د مؤمن هر کار د خیر دی وليس ذلك لاحد الا للمؤمن دا د چا د پاره دا کمال نه دی دا صرف د مؤمنانو کمال دی مبارک فرمای ان اصابته سراء شکر کده ته خیر ورسی خوشحالی راشي فراخی راشي او دا مؤمن په کې شکر ادا کی نو دې کې د خیر دی او مبارک فرمای وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له مبارک فرمایو کده ته غم ورسی تکلیف ورسی مصیبت او دې په دې صبر وکړي نو دې کې مولا خیر دی مؤمن هغه دی چې په غم کې په خفګان او تکلیف کې دې صبر وکړي او مؤمن هغه دی چې دې په فراخه کې په خوشاله کې په نعمت د باری تعالی باندې دې راضي شي او شکر پیدا کی نو دې کوم د مؤمن د پاره خیر دی په دواړو صورتو کې خیر دی ګور تاسو لږ یو مثال د حدیث نه درکم نبی علی السلام مبارک فرمای د مؤمن بارک چې کله یو انسان روټه وخوري روټه طعام وخوري او دې په دې شکر وباس طعام ګور دا خیر دی خوشحالي دې چاته ملوشي خرزک ملوشي دې د وخوري خو د خیر خبره ده د خوشاله خبره ده مبارک فرمای چې د طعام ملوشي طعام چاو خوړو د طعام خوراک نه بعد دې په دې شکر وباسي د ته په دې طعام خوړو په دې شکر وستو الله تعالی د صبر کوونکی روزدار د روزي برابر اجر او ثواب ور نصیب ګرځي یار صاحب واستخف مړه خټه روټه اوخره او بیا د الله شکر وباسو الحمدلله وایا د دې روټه په خوراک دومره اجر ملو شو لکه چې تا روزه نیولې ټول ورځ د روزي په تکلیف د صبر برداشت کړي وي صبر دې کړي برداشت دې کړي د دې رجوع په نیو کې څومره اجر دی دغه عمر اجر الله تعالی یوازې په یوازې تعالی په دې روټه خوراک او په شکر وستو در نصیب ګرځي وګوره د مؤمن په خوشاله کې خیر دی فراخه کې او په دې غم او خفګان او تکلیف کې د مؤمن خیر دی په دې کې د لپاره خېګړه ده مؤمن د لپاره مؤمن له په دواړو حالاتو کې خیر دی بل حدیث مبارک کې دا سي راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اعطی فشکر وابتلی فصبر چاته چې ورکړل شو الله تعالی د خوان یو نعمت س رزق س انعام س نعمت ورته ملو شو د پاغي شکر وستو چا باندې تکلیف راغی ازمیخ راغی مرض راغی بیماری راغا غم راغی د پاغي صبر کو وظلم واستغفر فاستغفر وظلم فغفر
نبی علیہ السلام فرمایي د د لاس ظلم یا زیات او شو د الله نه بخنه غوښتا د تبانه چا ظلم کو د ورته بخنه وکا د الله محبوب مبارک چې دا خبرو کو ثم سکتا بیا چپ شو دې ته لګ توجه غواړم مبارک بیا چپ شو صحابو کې دنه چا پختنه وکا فقالوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما له یو مؤمن دې هغه الله تعالی نعمت ورکو د شکر وست یا پته باندې تکلیف راغې د صبر وک یا د لاس ګناه خطا یا ظلم شو د الله نه بخنه غوښته توبه وستا یا د سره چا ظلم کو او د په دې ظلم باندې هغه ته عفو وکا نو قربان تاسو بیا چپ شوي نورم سو نه ویل د پاره په دې سم ملاويږي نو نبی عليه السلام مبارک جواب ورکو اولئک لهم الامن وهم مهتدون دا خلق په هدایت دي چې تا الله نعمت درکې ته شکر وباسي نو ته په هدایت باندې پتا غم راغې تکلیف راغې ته شکر وباسي نو ته په هدایت باندې ستانه ګناه خطا شو ته فورن توبه وباسي نو ته په هدایت باندې تا سره چا ظلم کو هغه معافي نه غواړي تا ورته معافي وکړو ته په هدایت باندې او استاد لپاره د قیامت د عذابونو او د تکلیفونو د سختونو بیا د الله په در کې امن او امان دی یاد ساته وګوره دا وړه خبره نه ده اوس د صبر باره کې دما دا خبرې په مزه مزم دې طرف تر روانې دي دې ته واستاسو توجه برپور او برابر اوس غواړم که یو چا باندې یو غم راغی یو تکلیف راغی او دې په دې کې صبر کوي دا روایت یو دوه د تم داسې بیانوم دې ته لګ توجه ډیره غواړم یو خدا دې مونږ تاسو کې د چاپلار وفات شي یا رور یا زوی یا خاون یا هر څوک دا یو غټ غم دی مونږ تاسو له دغه وخت څخه پکار دی مونږ تاسو له ټولو نه اول په دغه وخت کې استرجاع پکار ده انا لله وانا الیه راجعون دا بوای د دینه بعد د صبر مظاهره پکار ده دا سی بوي چې خدای ستا په قضا زما رضا ستا هر فیصله زما د پاره د خیر فیصله یا الله چې ته راضي بس زه راضي یا الله ستا مالو تا را کړو تا واغست نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې پچا باندې غم راشي توجه مشتا دې تلګ ویښ شيخه چې پچا باندې یو غم او تکلیف او مصیبت راشي د چا یو نعمت الله واغست او دې پاغه صبر وکي او دې او انا لله وانا الیه راجعون دغه نعمت باندې صبر او د استرجاع د وجنا الله تعالی چې دا کوم نعمت د دنه غست دي د دینه ولا بل غوړ او بهترین نعمت ور نصیب وګرځول کیات ساته اوس په دې لګزان پوي کوي د چاکور کې والد سے وفات او دې په صبر وکي د انا لله وانا الیه راجعون وای تکور مشر لاړ طالب الله تعالی دغه مشر نه بل بهترین مشر در نصیب وګرځولې کی کستا اولاد وفات او تا د اولاد په دکو درد باندې صبر وکړو استرجاع وکا په دا غم دي تکلیف دي برداشت کو دغه اولاد په عوض کې بدل خدای بل بچي یا نسې داسې درکې چې د دنه په ستا ډیر سترګي یخيږي او د دنه ډیر غوړ او بهتر بچي در الله در نصیب وګرځولې ګوره حدیث مبارک کې راځي د نبی علی السلام په زمانه کې یو بیبي و هغه سختن وفات کله چې خاون وفات شو د نبی علی السلام دا حدیث اوریدل دا بیبي مبارک فرمای ما صبر وکړو او ما ویل چې انا لله وانا الیه راجعون بس دا مې ویل او د الله په قضا مې رضا اختیار کا چې کله زما سلور میاشتې او لس ورځې عیدت پوره شو د خاوند د وفات او زه د عیدت نه بیغمه شوم نو نبی علی السلام مبارک ماته د نکاح پیغام راوستل مبارک راته ویل چې زه په نکاح اخلم تر زامن ده وای ما ویل چې دینه بل غوړه خبره کوم یو دا چې دا چا د مخ الله دنیا پیدا کړی دا امام الانبیاء رحمت د عالم شفیع المذنبین د تمام مخلوق د خدای تعالی نه غوړه چې زما خاون ګرځيږي زما د پاره دینه بل غوړه خبره کوم یو دا وای ما ورته چې بسر سترګو زرا زایم او زما بالکل مخوخه دا وای نبی علی السلام په نکاح باندې واغستم دغه بیبي مبارک به بیا خلکو ته ویل وای زما محبوب مبارک فرمایلی چې پچا یو غم او تکلیف راغې او دې پاغي کې صبر وکي
او د انا لله و انا الیه راجعون وای دا کم نعمت تن الله غسته دي دغه نعمت نه بوله خدای غور نعمت ورکی اے خلق ووري زما خاون وفات شو ما صبر کو ما انا لله و انا الیه راجعون وای الله تعالی دا غتیر خاون ډیر غور خاون راکو د تمام جهانونو سردار دی د تمام انبیو پیشوا او مقتدار نصیب شو دا نعمت نه بغور نعمت خدای درکی خو صبر کوا دلته یو حدیث د تبلم وایم توجه مشتا یو صحابي مبارک دی د نبی علی السلام سره ډیره مینه وا داغه نامه د ابو طلحه رضی الله عنه د مبارک یو ځل په سفر لاړ د چې په سفر باندې تلو د پکور کې یو معشوم بچی دی او دغه معشوم بچی بیمار دی ډیر تکلیف کې دی د په سفر لاړ چې کله د سفر نه بیرته راوګرځېدو په کومه شپه کور ته راځي کور کې بیبي خبر شو چې زما خاوند را روان دی او را نږدې دی را رسیدونکی دی په دغه شپه باندې د دې په کور کې معصوم بچی هغه بیمار چې و هغه وفات شو نو بیبي ډیره د حوصلې خاوند وه بیبي ډیره قابله بیبي وه د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابیه ده هغې د خپل بچی را واغسته او غسل وغیرہ ورته ورکو سنبال کو په کمره کې واچولو د پاسه په کپړه خوره کا د کی خاون رانه نوت خاون چراغ بیبي ورته زر زر طعام کې خودو او بي ولا ورکی طعام ورته کې خودو خاون چې کیناستو بیبي نه تپوس کې اول تپوس دا کې زماغه بچي څنګه دی نو د دې جواب مبارک ورته داو چې د مخ کې نه زیات په آرام دی په سکون باندې دی بیبي ورته وي یو توریه کوي ور سره توریه دی ته وي چې د دې مخاطب معنی قریب مراد شته یو کلام داسې فرمای دا غیر سابقه خسامع او مخاطب قریب معنی والی او استاد نه معنی بعید مراد بیبي مطلب د خبره داو چې مخکې خو بیمار او تکلیف کېو ډیر پریشانو معشوم دی چې وفات شونه معشومان سره خو نه حساب کتاب شته او نه عذاب شته خو ډاره کې خدای بخیه راحت دې جنتونه دي د نعم د الله تعالی دي نو بیبي ورته وي چې د مخکې نه ډیر اوس په سکون کې دي یعنی مخکې په تکلیف او بیماری کې اوس روح الله توس پارلو اوس په آرام او په سکون دي د بیبي مقصد د خبره داو خاوند دا ګمان کوي نه ما بچي خشوي دي اوده دي بیبي ورته روټه کې خو د سړي روټه خوړه روټه نه فارغ شو بیبي سره خبره اترې کوي دې خبرو اترو کې دې په سفر نه راغلو د بیبي سره په دغه شپه هم بستری وکړله هم بستر نه چې فارغ شو ځان پاک سنبال کو بیبي ورته وي خاوند یو تپوس نه کوم یو مسله پی خدا بیبي دومره خيار او قابله خزوا ورته وي یو پښتنه نه کومه خاوند جواب را ترا کوي ها و یو سړی سره چا اوس پارلو مثال بدل درکمه سي مونږ چانه اوخرا وسته مونږ چانه اوخرا وسته دي د خپل کار د پاره او هغه اوخ مونږ په کار وکړو اوس هغه د اوخ مالک راځي مونږ نه اوخ واپس غواړي نو مونږ به د اوخ اشاره وکړو دا به ولا ورکوي نو خاون ورته ول زورور دا خو واپس ورکو دا خو دا غي اوخ دی مونږ حاجت لرا وسته بس هغه اوخ باندې مونږ مقصد تر سره شو اوس به خپل اوخ واپس بوزي خزه ورتوي سارو به که واپس کو به خاون ورتوي نه واپس کو به خزه ورتوي خوس وورا مو تعالی الله تعالی چې کوم بچی را کړو هغه بچی بیمارو ادا الله مال او الله تعالی نن شپه واغست ستاد را تک نه مخ کی زما د بچی زن کدنو زما بچی خپل روح الله ته وسپارل نو هغه د الله مال او الله واغست خو خاوند زړه مضبوط کا ورختیمه کو خاون ورتوي عجيبه خزه زراغه محل راته نه ویلو ما تاسو کو نه تاول په سکون دي بیا دې راته روټه کې خدا هغه نه فارغ شونه بیا زما ضرورت او حاجت دې تر سره کو اوس راته حلونه وي بیبي ورتوي بس د الله مال او الله واغست صبر کوا دا خاون ابو طلحه راغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته واقعا بیان کا قربان ز په سفر ترم دغه کی سوا کور تراغم داسې و دا ټول حال بیان ک نبی علیہ السلام ته وای بیبي ما ته ال حال ویلو چې ما سره هم بستریو کا قربان د فراغیدون بعد ما ته حال ویلو نبی علیہ السلام ورته وای مخه پکېګا د دینن شپې د قربان د برکت نه ما تعالی الله تعالی دغه بچی په وس کې نیک بچی درکې عمراوی فرمای وې د دې وخت تیریدونه بعد یو کال بعد په دې کور کې بیا خوشحالي راغه او د دې شپې نه الله تعالی امید پیدا کړو یو معصوم پیدا شو دغه معصوم چې کله پیدا شو حضرت انس صاحب تپلار پغې کې واچولو وې دا نبی علی السلام تبوز ابو طلحه صاحب ورته وې او ورته وای چې قربان دل تهنیک کا پدنه مکه دا او د دعا د برکتو کا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تانس سے فرمای وای ما دا وړو کې معصوم په غیږ کې راواغست په منډه منډه نبی علیہ السلام تراغم ما ورته ویل چې قربان د دې انس سے مبارک دا معصوم را سره غیږ کې دی ابو طلحه سے معصوم دی د باندې نومم کېدا او د تهنیک موکا وای نبی علیہ السلام مبارک ته چې دا کجوره راوړي ما ورته ویل چې آو کجوره را راواغست خپل کې پستکا د معصوم ته نبی علیہ السلام تهنیک وکړو د تهنیک نه بعد نبی علیہ السلام مبارک ورته بیا په نوم کې خود عبد الله او بیا ورته دعا وکړه وای دغه معصوم په اولاد کې انصاری صحابي راوي د حدیث فرمایي وای دغه معصوم په ایواز کې چې دا کم معصوم مړ شوی وو د صبر وکړ الله تعالی وردا بچي ورکو او د دې بچي په اولاد کې هغه انصاری صحابي فرمایي نه زامن پیدا شو او نه واړه د قران عالمانو حافظانو ګرځیدل یاد ساته صبر وکړو الله د صبر بدله ولا څومره لوی ورکا بل بچي هم ولا ورکا دا غنه ولا خسته بچي ورکا او د هغه بچي په اولاد کې نه زامن پیدا کیږي او نه واړه د قران قاریان او عالمان پیدا کیږي دا د صبر برکت دی زمون د رب کریم وعده دادا چې وبشر الصابرین صبر کوونکو ته زیره ورکا زما محبوب بچا باندې ز بیماری راولم یا تکلیف راولم یا غم راولم یا یو پریشانی راولم چاته یو مصیبت ورسیږي او زما دا بنده پدی باندې راضی شي او دې استرجاع کی ان لله و انا الیه راجعون وای الله تعالی فرمای زما دغه بندګانو لزیری ورکا زما د خوانه د انعاماتو د بخنه او د مغفرت زیری په دغه سي بندګانو باندې او کيات ساته ذکر درته وایو چې په غم کې عموما د بے صبره مظاهره مکوا کتابانه خدای مکه غم راغی او ته په کې هر څومره د مخ وهي او هر څومره چغي وهي یا ګروان وشلي یا وختو باسي یا نزبال فازو وي نه خو په دې ستا غم کمیږي او نه در باندې خوشحالي راځي د الټ نورم ځان له تکلیف ورکو او کداغه غم په وخت کې ته صرف دومره وي چې په دې کې د الله بس راز وي زما په کې خېګړي د نیم غم دې په دې کمیږي چې ستا دا یقین پیدا شو چې هر کار د الله هر فیصله د خیر ده عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم تاسو به یو کار بد ګڼئ تاسو د پاره هغه کې خیر دی ستا دا یقین په قران راغې په الله راغې په دین باندې راغې چې دا فیصله د ما د پاره د خیر ده نو ستا نیم غم په سره ختميږي او تا ته الله په دې صبر دغه سي بدلی بیا درکې راځي مخ کی ووري تا تکالیف په مسلمانانو برازي په مؤمنانو خو به دا تکالیف راځي مونږ پښتانه یو متل کو توجه مشتا دې یو څو کسانو شته نور زما خیال دی ودی توجه شتا مونږ پښتانه وایو په هر ونه باد لګي تاسو دا کدا څنګه جواب رانغه په هر ونه باد لګي په هر انسان غم راځي پریشانی راځي تکلیف راځي په یو حال یو الله دی په موت باندې په خامخا دا راځي خو د ټولو زیات تکالیف بچا باندې وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د پختنه وشوا ای الناس اشد بلاء په تمام انسانانو کې د ټولو زیات تکالیف بچا باندې وداره توایي الله د محبوب نه پختنه کوي صحابي قال مبارک ورته فرمای الانبیاء د تمام مخلوق د زیات تکلیفونه غمونه پریشانه مصیبتونه د انبیاء کرام علیهم السلام باندې راځي تمام عالم نه زیات تکلیف پدی باندې وي د انبیاء کرام نه زیات تکلیف چا په جون کې نه دی لیدل بیا په انبیاء کې چې زمونږ استاد په امام صاحب زمونږ استاد په پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راغلی نو دومره تکلیف به بل چانی لیدلې په جون کې دا مبارک د ادریش په تکالو سلور روز جون تاسو مطالعه کوي لګ د مبارک د بچپن د پیدایش نه وړاندې والد صاحب 2 میاشتې مخکې به روایتونه والد صاحب وفات چې بیا پیدا شو سلور کالو ته به روایتونه یا شپږو کالو ته عمر سمور وفات او دغه وخت نه یتیمو بی حلیمه سعدیه کرے سلور کړه تیر کړو بیا چې کور ته راوسته شو کال به امور سره تیر ګمور وفات نیکه ته حواله شو بیا نیکه وفات بیا تر ته حواله شو بیا څومره سختۍ تیر کړی دي عادت جون یو ورځ یو لحظه سره مطالعه کی قسم دې حیران پاتې شي چې زمونږ استاد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جون کې څومره تکلیفونه څومره غمونه حدیث کې دام راځي چې مبارک به همیشه غم جنو مبارک به همیشه فکرمندو نبی علیہ السلام مبارک په ټول جون کې چرته پزور خندانه ده کړي دغه دین اندازو لګوا په ټول عمر دریش په تکاله عمر کې پزور زوره مبارک چرته نه دي خندلی لک سوچو کا همیشه به فکرمندو همیشه به مبارک غم جنو ته امت په غم باندې به خپاو غم جن به امت په حال باندې فرض دلته بدا دي
تمام مخلوق نه زیات سختۍ د الله په نیکانو انبیاء علیهم السلام وي. صحابي تپوس کې بیا مبارک ورته فرمایي ثم الامثل فالامثل، بیا چې انبیاء کرامو ته کوم نږدې دي په عبادات او ریاضاتو کې د هغې په نقشو قدم روان خلک بیا په هغې باندې سختۍ دي. بیا چې دغه اولیاء او صحابو ته څوک نږدې دي بیا په هغې باندې سختۍ ډېرې. نبی علیه السلام مبارک فرمایي فیبتل الناس على حسب دینهم. دا جمله قابل غور ده. مبارک فرمایي په هر انسان د هغه د دین په اندازه چې هغه کې څومره دینداري وي، څومره د خدای ير او تقوا وي، او څومره خدای ته نږدې وي، نو په هغه عمر اندازه په ده باندې به تکالیف وي. که یو سړی خدای ته ډیر نږدې وي نو تکالیف به پې ډیر زیات وي، او که یو سړی د خدای نه ډیر لرې وي نو هغه عمر تکالیف به پې کم وي. دا یاد ساتئ، دا ګپ نه دی، دا د نبي علیه السلام د خولې مبارکې حدیث دی. دا روایت ګڼو محدثینو ذکر کړي، ابن ماجه هم ذکر کړی دی، ابن ابي الدنیا هم ذکر کړی، امام ترمذی هم ذکر کړی دی، ابن حبان هم ذکر کړی دی. دا روایت ګڼو محدثینو راغستی. په هر انسان د هغه د مقام مرتبه او د دیندارۍ مطابق تکالیف راځي. په تمام مخلوق د خدای کې د ټولو نه زیات دیندار او خدای ته نږدې هغه انبیاء کرام دي، نو ځکه په هغې تکالیف زیات دي. دغه رنګ چې کوم دی مبارک بیا فرمایي چې د چا دینداري کمزوري وي نو په هغه باندې ابتلاګانې ازمیښتونه او بیمارۍ او پریشانۍ هم لږې راځي او کمزوري لږې لږې وي. او چې د چا څومره دینداري مضبوط وي نو په هغه باندې هماغومره د ابتلاګانې هم زیاتي. وان الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئه. مبارک فرمایي یو سړی په هغه باندې مصیبتونه راځي، بلاګانې پرې راځي، او دی په دې صبر کوي. د دې بلاګانو او مصیبتونو د برکت نه په ده باندې یوه ګناه هم پاتې نشي، تمام ګناهونه ورته الله معاف وګرځولی. دا خو به خامخا راځي، په دیندارو خلکو هم راځي، په ګناهګارو به هم راځي، خو د دیندارو تکالیف زیات وي. څومره چې خدای ته نږدې وي نو د هغې هماغومره غمونه هم غټ وي، د هغې بیماري هم غټه وي. اوس په تام ته به راځي او په یو نیک د خدای دوست او ولي باندې هم راځي، خو ستا تبه او د هغه تبه کې هم ډېر فرق وي. په تا باندې ستا د دیندارۍ مطابق الله مصیبت او بیماري راوسته، او د هغې تبه د هغې د مقام مطابق وي. تاسو څه ګورئ چې کله نبي علیه السلام وفات کېدو مرض الموت دی، په ده مبارک چې کومه تبه وه، څومره سختترینه تبه وه. تاسو لږ حدیث مطالعه کوئ، د نبي علیه السلام د وفات واقعه لږ وګورئ. په ده مبارک به څومره سخته تبه وه چې بی بی عایشې رضی الله عنها وایي ما اوبه یې ښودې وې، مبارک باندې دا تبه وه. دا لاس به م رالونکو کپړه به م لونده کړه چې په تندي به م کېښوده، چې واپس به ما هغه کپړه د لاس به مې دوباره تر اوبو وړو نو هغه کپړه به واپس اوچکلکه ګرځېدلې وه. دومره تکلیف، دومره بیماري، دومره په سختۍ سره په مبارک باندې به زور سره تبه راتله چې د عامو انسانانو تبه هغې ته چېرته رسېدی شي. دومره سختترینه تبه چې په مخلوق کې دوسې تبه به بل چا به نه راتله. څومره چې یو انسان خدای ته نږدې وي نو د هغه تکالیف هم ډېر زیات وي، خو که په دغه تکالیفو هغه صبر وکړي نو هغه له پې خدای ډېر لوی اجر ورکوي. نبي علیه السلام مبارک یو حدیث مبارک کې داسې فرمایي ثم یؤتی باهل البلاء. اوږد حدیث دی، زه پکې د غرضي ټکي ته راځم، دې ته لږه توجه ستاسو برابره غواړم. مبارک فرمایي بیا به د اهل بلا راوستی شي، کوم چې په چا دنیا کې پریشانۍ وي، غمونه او مصیبتونه او بیماری تکلیفونه به راوستی شي. فلا ينسب لهم میزان. دې دپاره به تله د میزان نشي ودرولی، یعنې دې سره به حساب کتاب نشي کولی. مطلب د خبرې دا دی چې حساب به کولی شي، خو دې ته به په حساب باندې اجر نشي ورکولی چې ګینې تا دا بیماري تېره کړې وه، د دې 10 نیکۍ شوې، دا دې تېره کړې وه 100 نیکۍ شوې، دا غم دې تېر کړی و 50 نیکۍ شوې. نه، داسې به نه وي. مبارک فرمایي ولا ينسب لهم دیوان. دې ته به چې کوم دی عملنامې هغې په حساب باندې هم دې سره حساب نشي کولی، بلکې دې ته به الله تعالی اجر ورکوي بغیر د حسابه، د دې بیمارو، تکلیفونو، غمونو، پریشانو د وجې نه چې دې ته الله تعالی څومره اجرونه ورکوي، هغه به بې حسابه وي، هر چا ته به الله په حساب ورکوي. خو دې اهل تکلیف او بیمارو، پریشانو، غمونو والا مؤمنانو ته الله تعالی به بې حسابه نیکۍ شروع کړي. دا شهیدان به ارمان کوي چې کاش کې نن ما باندې دنیا کې دا غمونه راغلی وي. دا علما، دا نیکان، هر یو سړی هغه چې په دنیا کې د راحت زندګي تېره کړي، هغه دا ارمان کوي چې کاش کې زما دا بدن په دنیا کې منټ په سکند په سکند باندې کینچي کېدلی او د غوښې رانه جدا کېدلی، څومره به ښه وه چې نن په آخرت کې دا اجر هغه وګوري، آخرت کې دا بدلې وګوري، دا خوشحالۍ وګوري، د الله تعالی دا کرم وګوري.
نو دا هر انسان چې هغه روغ جوړ سټه په دنیا کې تیر کړي اب دا ارمان کوي چې کاش کې په دنیا کې دا تکالیف مام لیدلې وي دا غمونه مام لیدلې وي دا پریشانه مام لیدلې وي نن په الله تعالی دا اجر او ثواب ما تم را کړې وي یاد ساته دغه ګور ډیر لوی اجرونه پراته دي په دې کې ډیر لوی ثوابونه پراته دي چې یو سړی په دې باندې صبر وکي په دې باندې برداشت وکي د الله پکړو باندې راضي وګرځي دا غره یو حدیث مبارک کې دا سي راځي ان الرجل لا يكون له عند الله المنزله منزله فما يبلغها بعمل نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی د پاره الله تعالی سره یو مقام وي یو منزله وي یو درجه ور کوي خو د دې سړي عمل دومره نه چې د په خپل نیکه او په عمل باندې هغه مقام ته ورسي چې د نشي رسیدي نو الله تعالی په د باندې مصیبتونه شروع کی په د باندې تکالیف راولي د پاغه صبر کوي د دغه تکالیف او د دې غمونو د وجنه الله تعالی دغه مرتبه او مقام د ولایت او غلوی مولي اعلی درجات ته او رسول کی یاد ساته په دې مصیبتونو باندې انسان الله تعالی ته نزدیکیږي درجات ته رسیږي خدغه رنگ حدیث مبارک کې دا سم راځي امام طبرانی ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمای المصیبت تبید وجه صاحبها یوم تسود الوجوه یوم تسود الوجوه نبی علیہ السلام فرمای مصیبت چي دي پچا باندې غم راغی مصیبت او پریشانی راغه بیماری راغه ته باغ صبر وکي الله محبوب فرمای د دې په عوض کې بستا د مخ په قیامت کې تک سپین کړل شي قیامت کې دوه قسمه خلق به د قبر نه چې پاسي قران وای یوم تبيض وجوه وتسود وجوه بعض خلق بداسي چې د غي د مخونه به تک سپین وي پړکیږي با او بعض خلق بداسي چې د غي د مخونه به تک تور وي کوم چې د سپین مخي خلق دي نو زما رب فرمای دا جنتیان دي او کوم چې تور مخي خلق په قیامت کې د قبر نه پاسي نو دا جهنميان دي نبی علیہ السلام فرمای المصیبت تبید وجه صاحبها دا مصیبت دې سره د انسان د مخ په قیامت کې سپینیږي چې تابانه یو بیماری راغی یو غم راغی تکلیف راغی ته په صبر کې د دې په عوض کې بستا د مخ تک سپین وي یوم تسود الوجوه په هغه ورځ باندې چې په کوم ورځ د مخونه تک تور ګرځيږي ستا د مخ په هغه ورځ الله تک سپینو ګرځي او کتنن د الله په قضا باندې رضا اختیار کی په دې کې ځان د پاره خیر وګڼي په دې باندې راضي وګرځيږي دا غرنګ حدیث مبارک کې دا سم راځي نبی علیہ السلام مبارک فرمای ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله همیشه بلاګانی مصیبتونه غمونه تکلیفونه په مؤمن باندې کله په خپل ځان پر راضي کله په اولاد کې راضي کله په مال غم راشي د مال د خوانه حتا يلقى الله تعالی وما عليه خطيئه دې چې کله الله سره ملاقات کوي او د الله حضور ته ورځي د دې مصیبتونو د برکت نه تمام ګناه ورته الله معاف ګرځولي دی به بالکل د ګناه نه پاک بالکل به د ګناه نه پاک خو شرط دا دی حدیث مبارک کې وایي من اصيب بمصيبه بماله او في نفسه فكتمها چاته چې یو مصیبت ورسېدو په مال کې تاوان دی کو مثال د خبرې مال دی خراب شو هلاک شو بل څه یا د پزان باندې راغه بیمار شوی تکلیف ورسېدو یو غم در باندې راغی یو مصیبت در باندې راغی خفګان راغی دا در باندې راغو فکتمها تا دا پټ کو یعنی ډیر د شکوي او ګلی ورچاته جړه او فریاد نه کولو پټ دی کو ولم یشکوها الى الناس او خلقو ته شکوي او ګلی شروع نکي بس ته په الله ناراضي شوي الله د خوانه ورسېدو بس تا پټ ک او د الله نه په راضي شوي نو کان حقا علی الله ان یغفر له الله محبوب فرمای استا حق تفضلی په الله باندې ده چې تا ته الله خامخ بخنو مغفرت نصیب ګرځي یاد ساته تا ته یو تکلیف ورس یار چاته جړاګان شکوي دې سره ستاسو کیږي نظر سره سو امداد کوي او نستا غم سو غستې شي خودم را چې صبر پکې وکا او بس الله نه پر راضي شه او دا باز خبرې دې پټې د ځانو د الله پورو ساته چاته مو بیانوا ته ګوره چې الله تعالی تا ته پدې باندې بخنو مغفرت نصیب ګرځي کنه ګرځي درته دغه رنگ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اذا کثرت ذنوب العبد کله چې یو بنده ګناهونه زیات شي ولم يكن له ما يكفرها او د سره داس نیکی نه وي چې پاغي باندې الله تعالی ته ګناه معاف کړي ته یو بنده ګناهونه ډیر شي په ډیرو ګناهونو کې گیر وي
نو د توبه نو باسي نیک عمل کمزوري وي نو الله محبوب فرمای ابتلاه الله بالحزن الله تعالی په باندې غم راولي خفګان پر راولي تکلیف پر راولي دا بندا غم او خفګان او تکلیف باندې دی باندې صبر کې لګیای ليكفرها عنه د دې غم او خفګان په تکلیف باندې چې دا کم صبر دی کوي د دې په وس کې الله تعالی د ګناهونو رجي او ختمي او ګناه ورته معاف ګرځي زمون څومره کریم رب دی څومره مهربان رب دی زمون استاد دا غرنګ بل حدیث مبارک کې دا سي راځي یو زنانه وا نبی علی صلوات و سلام تراغه دا غین وړاندې دا حدیث مبارک وسوري عبداللہ ابن عباس سے مبارک یو ځل خپل یو شاګرد ته وای په دنیا کې درته جنتی خزو خایم دا سه زنانه درته خایم چې بالکل یقیني جنتی وي شاګرد ورته وای او خیراتا فقلت بلا دې مبارک فرمای ما ورته چې او خیراتا وای عبداللہ ابن عباس وای هذه المرأة السوداء دا تور خزوینه دا له باندې روانه وا وای ما ته وځي دا تور بوډه خزوینه ما ورته ویل چې آو وای راته وای چې دا زنانه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو ورځ راغ دا جنتی دا وای دا خزه یو ځل نبی علیه السلام ته راغ او نبی علیه السلام ته وای مبارک ته فرمای چې انی اسرع وانی اتکشف قربان ما باندې میرګی راشي زه بهوش را پروزما زما دا جامع زمانو چې شي کله مې بدن ښکاری یو ځای ښکاری کله بل ځای کله پنډه ښکاری شي کله تشه ښکاری شي کله مې د سر نه لپټه گزار شي قربان ما باندې میرګی راشي او زما بدن ښکار کیږي نو فدع الله لي ما د بار الله نه سوال وکړي چې مال خو خدای شفا راکړي وای نبی علی السلام ته د بیبي کې ناستا وای د الله محبوب ورته وای ان شئتي صبرتي ولکل جنه کستا خوخي صبر وکا د دې صبر په عوض کې زدا وعده کوم چې تا د پاره خامخا جنت ته جنتی او وان شئتي دعوت الله ان يعافيك او کستا خو خیزب الله تسوالو کم طالب الله صحت او شفا درکي چکه جوړه بشي دا زنانه ورته نبی علی السلام ته وای فقالت اصبروا قربان دعا مکوا زب صبر کوم بالکل دعا مکوا صحت مال مغواړه جنت مال خره زب صبر وکما او قربان دومره یو خبره ده چې زکه به هوش سره پروزم نو زما دا بدن ښکاری صرف دا دعا وکا چې دینه بعد زما دا عورت او زما بدن نخ ښکاریږي نبی علی السلام ورته دعا وکا چې دینه بعد بستا عورت او بدن نخ ښکاریږي بیا کاغه پر پرې وته نو دا غیب عورت او بدن نخ ښکاریدو یعنی لمن وغیرہ ونو چې دا یالو پټه به سر نه غورځیدا هغه به هوش را پرې وتا خو لیکن عورت به نخ ښکاریدو عبدالله ابن عباس سے فرمای ته الله محبوب دې طویل چې ته جنتی دا وګوري دا غزر نه چې الله تعالی د محبوب په خله مبارکه د جنت زیره ورته ورولې شوی دی یاد ساته دا د جنت زیره په سباره کې ورته ملو شو یو بیماری و پیو مرګي او پاغي یې صبر وکړو د الله نه پیرازي شو د محبوب په خله د جنت زیره ورته ورولې شو په موت باندې خو سل قسمه بیماری دي کوم پکې شکوي ونه کی او ګلی نه کو او ورزه پریاد نه کو بس دې کې ځان له خیر وګڼو او د الله نه پیرازي شو الله نه په خفګان نه کو نو موږ د پاره امید د خدای دی چې عمده بیماری به زمو استاد بخنه او د مغفرت او د جنت د دخول او د الله د رضا مندۍ سبب او ذریعہ وګرځيږي ان شاء الله عمدغه به ګرځيږي یاد ساتئ بل حدیث مبارک کې دا سي راځي د بلاګانو مصیبتونو تکالیف مبارک چې کله یو مسلمان ته ورسیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دې ته لګه تاسو توجه ډیره غواړم د دې خبرې ضرورت نن معاشري ته ماته محسوسيږي چې د دې خبرې ضرورت شته معاشري ته نبی علی السلام فرمای ان المؤمن اذا اصابه سقم ان المؤمن اذا اصابه سقم کله چې یو مؤمن مسلمان ته مرض ورسي بیمار شي ثم اعفاه الله منه كان كفاره لما مضى من ذنوبه یو انسان بیمار شي بیا سمود بعد الله صحت ورګي بیماری نخلاص دغه بیماری سره الله ورته مخکینه ګناه معاف کی وموعظه له فيما يستقبل دغه بیماری دغه پاره یو نصيحت او د پنځري اگرځيږي د دې بیماری په وجه باندې د بازي ګناهونو نمبر ګرځيږي آینده مستقبل کې دی بیا د دې بیماری نه عبرت او سبق واخلي ځان د ګناه نه ساتي دا د مؤمن صفت ده یو بیماری یو غم یو تکلیف راغی نو دا هغه په وجه خو ته الله ګناه معاف کا خود دغه په وجه باندې بیا رست تکالیفونو هم ځان ساتي د ګناهونو هم ځان ساتي او د منافق صفت څه ده نن سبا خلکو کې دا مرض ډیر دی ګوره وان المنافق اذا مرض
ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. دا منافق صفت دا ده چې کله یو منافق باندې بیماری راغله د سموده بیمار وي او به خدای روح کی نه دا منافق چې څنګه بیماری نه مخ یو د بیماری نه بعد هم هغسې وي نه د خدای تعالی ذکر نه د خدای بندگی نه خدای ته رجوع نه د خدای یره نه د نیکی عمل اسم بیا نه وي چې څنګه مخکې هماغسې د بیماری نه بعد هم وي. اوس توجه غواړم نبی علیه السلام فرمایي د دې منافق مثال داسې دی لکه تاسو اوښ وتړئ څه وخت تړلی وي بیا اوښ پرېږدي خوشی کړي سر نه لاړ شي نو دا اوښ په دې نه پوهېږي چې زه یې ولې تړلی وم او ولې خوشی کړم. اوښ اړو پروا نه ساتي که تا تړلی وي که تا خوشی کړی وي نه دې سره کار څه چې زه یې ولې تړلی او نه په دې باندې څه پروا کوي چې زه یې ولې خوشی کړم. دغه مثال د منافق دی که دې بیمار وي هم پروا نه او که روغ وي هم پروا نه. د مؤمن صفت بداوي که دې روغ وي نو د الله بندګي به کوي الله ته رجوع کوي طاعت د الله به کوي. ها که بیماری پرې راغله نو دا بیماری که به دې د ځان دپاره خیر ګڼي دی به پې صبر او شکر کوي او د دې بیماری نه بعد به دې الله ته ډېره رجوع کوي. دا بیماری به دې سوچ کوي چې که دې بیماری که زه اوس مړ شوی وی دا بیماری ډېر ورته لګي انسان مرګ ته ورسي ځنکدن پې شروع شي یا دې بیماری کې فالج راشي یا دې بیماری کې د سر رګ وشلېدو یا دې بیماری کې ما ته دا پېښ وی دا پېښ وی دا خو شکر دی چې الله ماله صحت راکو ګوره دا دوباره زندګي مې شوه زه به اوس د الله بندګي کوم. د دې بیماری د راتګ نه وړاندې که بیا را باندې خدای مکه فالج راځي خدای مکه هارټ اټیک راځي په ما د سر رګ بندېږي شلېږي قومه راځي دا راځي دا راځي دا راځي د هغې نه وړاندې دا جون غنیمت وګڼي نو د مؤمن خاصیت دغه دی. او د منافق خاصیت مې دغه بیان کو نو ګوره نن ځان کې د مؤمن صفت پیدا کړئ که چا کې د نفاق صفت دا د ځان نه وباسئ ځان نه منافقان به نه جوړو مؤمنان به ځان نه جوړو. دغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بل یو حدیث مبارک کې فرمایي په دې سره حدیثونه روایت ختمو وخت پوره دی. اذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال انظروا ما يقول لعواده فإن هو إذا جاءوه حمد الله واثنى عليه رفع ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله یو بنده بیمار شي او د دې بیمار پرسه ته خلق راشي خامخا تپوس د خلق راځي وچې تپوس ته خلق راشي نو الله تعالی دوه فرشتي راواسته فرشتو ته وایي چې تاسو زما دې بنده ته ګورئ چې دې بیمار پرسه دا چې کوم ملمانه تپوس ته راغلي چې دې دې سوی که دا ملمانه د هغې ناستي او د ده تپوس ته او د نه هغې تپوس وکړي چې لکه طبیعت دې څنګه دی ورته وایي چې شکر الحمدلله اوس ښه یم یاره د خدای فضل و دومره تکلیف خو نه و دومره وارخطایي نه و الحمدلله بیماري راځي خو اوس ښه یم بیماري خو پار چا وي او بیماری کې زموږ دپاره خیر هم دی او بیماری دې وي د خیر دې وي بس الله دې راضي شي زه راضي یم داسې الفاظ قریب الفاظ سړی داسې ووایي مثال د خبرې ووایي دا فرشتي د الله دربار ته لاړې شي الله تپوس کوي زما بنده څه ویله چې خلک تپوس ته راغلي زما نه خو شکوې ورته نه کولې څه شکوې شکایت او فریادونه خو یې نه کول څه ویل زما دې بنده فرشتي ورته وایي چې الله ته خو ښه خبرداره ذات یې خو چې کله ستا بنده له هغه تپوس له خلک راغی نو هغه ورته دا وویل دی ویل شکر یې ویستو نازیبه الفاظ یې نه دي ویلي نو الله تعالی ورته فرمایي ای بندګانو واورئ که دې په دې مرض کې ما وفات کو زما دې په خپله خدایي قسم دې به زه جنت ته بوځم او که دله ما صحت ورکو نو واورئ بندګانو چې دا کومه غوښه د دې بیمارۍ د وجې نه کمه شوې ده د دې نه به وله ښایسته غوښه ورکړم چې دا کومه وینه خرابه شوې ده د دې نه به وله ښایسته وینه ورکړم دا کوم صحت یې پې ګډ شوی دی د دې نه به وله ښایسته او بهترین صحت ور نصیب وګرځولی کم یاد ساته. که دا غواړي چې زما رب له تا نه راضي شي او الله تبارک وتعالی دغه بیماری په صحت او په خوشحالو یا د دنیا او د آخرت په خیر باندې بدله کړي نو موږ تاسې له دغه وینا پکار ده. خبرې دلته ډېر زیاتې دي روایات اوس هم ډېر دي ما نه په خپل ټایم باندې یو څو منټه ومړېده صرف دومره درته وایم چې صبر کوئ. صبر درې قسمه دی ما د سر نه شروعات کې دا خبره کوله یو صبر د الله تعالی په طاعت او په بندګۍ دی د الله تعالی په طاعت لکه سړی روژه نیسي ګرمۍ کې راغله ولګه پکې راځي تند راځي د شهواتو نه صبر اول راځي یو دغسې قسمه صبر دی. یا حج ته لاړې سخت تکالیف دي پکې هغې باندې صبر یا لکه مونږ تاسې په ژمي کې منځونه کوو یخ اوبو باندې دس وغیره شي یا په اوړي کې منځونه کې اوبه هم ګرمي بجلي هم نه وي ګرمي هم وي او شپې هم لنډې د خوب نه سهار وختي پاسېدل او بیا چې کوم دی جومات ته راتلل نو ګوره دا سخت کار دی مثال د خبرې ته په دې صبر کې دا بهترین صبر دی. یا دا چې ته د خپل زړه د ګناه نه صبر کې دا خپل زړه د ګناهونو نه د زنا ته اړه کېږي مقام راځي خو ته د الله نه یریږي نه
الله بناراض شي زما ایمان ته خلل رسیږي زما آخرت برباديږي زدا ګناه نه کوم د دروغ مقراغه درته دروغ دی ویل د غیبت مقراغه د غیبت نه ډېر صبر کو د سود خوري مقراغه سود نه ډېر صبر کو د جواره مقراغه د جواره نه صبر کو دی نه کا د غرنګ د دوکې مقراغه دغه نه هر ګناه راځي ته نه صبر د لاس ته نه اخلي دا ډېر بهترین صبر دی په دې باندې انسان الله تعالی ډېر زر راضي کیږي په دې لږه معمولی خبره باندې الله ډېر لوی اجر ورکوي دا هغه صبر دی چې ډېر غټ دی وړو کې صبر دریم قسم صبر هغه دا دی چې پتا بیماری راغله حتی چې ستا په خپه کې ازغې لاړو ازغې یا حتی دومره پورې حدیث کې راځي تا نه خوله لاړه دا تکلیف دی تا نه خوله لاړه د ګرمۍ د وجه تا په هغې صبر وکړو ستا په ډیوه کې تیل ختم شو ته بیمار شوې ستا بچی بیمار شو ستا په کور کې مړی شو تا تاوان وکړو دا ټول صبر دی خو دا هغه صبر نه دی چې هغه لوی دی لوی صبر ما درته ویل هغه دی چې د الله په بندګۍ باندې وکړلی شي یا هغه دی چې د الله تعالی د نافرمانۍ نه د اړه صبر کړي دا لوی صبر دی د دې وړو کې صبر د اجرونه ما درته بیان کو چې په دې وړو کې صبر الله ملاویږي په دې وړو کې صبر د الله رضا ملاویږي په دې وړو کې صبر دومره نیکي ملاویږي چې په قیامت کې به حساب نیکي به وي په دې وړو کې مصیبت باندې مونږ تاسو ته الله تبارک وتعالى څومره ګناهونه معاف کوي ګوره څومره فائدې دي پکې نو چې په دې وړو کې صبر کول باندې مونږ ته دومره اجر دی که یو سړی د الله په طاعت باندې صبر کوي یا د الله د نافرمانی نه د صبر کوي دله به خدای کمی بدلی او اجرونه ور نصیب ګرځي دا مقام د غور دی په دې کې لږ سوچ ځان سره وکړي دغه چند خبرې د یو مرګري په خواهش باندې ما په صبر باندې وکړي چې د صبر په موضوع خبرې وکړه ما یو څو خبرې وکړي بل یو غوښتنه دا وه چې موږ ته د میت په احکامو باندې یو څو خبرې وکړه نو کوشش به کوم هلته غټ اختر را روان دی زه یم چې د هغې مسلې بیان کړم خو ګورم به دا چې یو انسان مړ شي هغې باندې صبر یا د یو انسان د غسل مسلې یا د هغه د کفن مسلې یا د هغه د جنازې او د تدفین مسلې یا د سره په جنازه کې شرکت کول یا یو مړي ته غسل ورکول یا د یو میت سره امداد کول په دې کې څومره اجرونه دي یا د هغه د جنازې نه بعد څه پکار دي مخکې د یو مرګري خواهش دی انشاءالله دا مسلې به یو دوه یا درې بیاناتو کې به انشاءالله دا راغونډومه کوشش به کوي خو اندازې ته به ګورو چې که هر جمعه شروعات پې وکړو انشاءالله کوو به وما علی الا البلاغ المبین درود شریف ووایي